الرحمن الرحیم مختصر القدوری سیزن 2 سبق نمبر د 17 مختدی رهن مرتهن ولا مسائل د تخای چې ولل مرتهن ته دا جایز دا ایطالب الراهن بدینه سراهن د خپل دین مطالبه بار بار وکي ويحبسه به او حبس ته هم کی وان كان الرهن بيده کدا رهن د سره پلوس کی فليس عليه ان يمكنه من بيعه بيع تبير کویانا سو پر د پیسې نه وروړي خرڅول نه شرنه حتی يقبض الدين من ثمنه تر سو پر د سمن خپل دین قبضه کړي نه فاذا قضاه الدين سکلا د خپل دین ورلاند کی قیل له دي تبوسویل شي سلم الرهن الیه اوس تخپل رهن اوس پارا وری کوله واذا باع الراهن الرهن سکلا راهن اختاشي دا رهن خارج کی بغیر اذن المرتهن د مرتهن د اجازت نه بغیر فالبيع موقوف دا بیع بچه موقوفه ده ورا نه چلیږي فإن اجازه المرتهن که مرتهن مت اجازه تر کی چلو سید شوی د خرڅ کړي جاز علی بجایز کیږي جایز شو وان قضاه الراهن من دینه کراهن شو کی د خپل دین نه خپل دین ورلاند کی جاز بیا جایز ده وان اعتق الراهن عبد الرهن بغیر اذن المرتهن کراهن اختاشي د خپل رهن ولا غلام د مرتهن د اجازات نه بغیر چکی آزاد کی نفذ عتقه دا آزاد شول نور بتاوان ول خپل د دین بیا سلنډي فین کان الراهن موسرا کدا غراهن په خپل مالدار وي ودین حالا او د دین فی الحال ولی اجل پکې نه طولی به اداء الدین ونه مطالبه وشي دین ادا ک غلامان خاصه د ول شي دین نشي ادا کوله وان کان مؤجلا کبه پکې اجل او نیټه مدت وي اخذ منه قیمه العبد غلام ولا قیمت بونه رو خستل شي فجعلت رهنا مكانه ماغه قیمت به رهن په ځای کې د لکه د کوم غلام سو ماغه ول روپی بوس کې د ول شي حتی يحل الدين تر دې چې د دین ول خپل ټیم پراشي وان کان معسرا کبه په خپل بنه تنگ دست غریب فقیر ویلا کلاش وی استسعي العبد في قيمته غلام نه به مطالبه وشي ستلک قیمت ادا کا روپی وګټه د کومي روپی ته بنی رغلی ته په سار کنه ماغه تکید او تدوره آزاد کړل تاسو ډیر خ کړی دي فقضا به الدين ما سره به دین ادا کړل شي ثم يرجع العبد على المولى بیا چې کله مولا سره پیسې وشي هغه نه بعد ودا غلام د مولا نه خپل روپی راوخلی ته د پر مډیر تکلیف کړو په غرض کې ته غریب کنه ما روپی لنډي کړي زه خدای سیاست کړم اسی مفت کې اوس روپی را واپس کا وکذالک ام دي شان دي راهن بن لازمیږي دی قیمت ولا زمان ان استهلك الراهن الرهن کراهن اختشی رهن هلاک کی مړی کی څه په وکی نقصان ورسي و ان استهلك اجنبین کبه اجنبی سړی تنه هلاک او خراب کړو فالمرتهن هو الخصم في تضمينه بیا به مرتهن توان لنډي ماغه د دي ضامن د خصم بغرزي فياخذ القيمه قیمت براخله فيكون القيمه رهنا بيده دا قیمت بدی سره رهن په ځای او ګرځي وجنايه الراهن على الرهن مضمونه کراهن اختاش رهن ته نقصان ورسي جنایت ورسي دي توان بلندي وجنايه المرتهن عليه كمرتهن په جنایت نقصانو کی تسقط من الدين بقدرها مغوره دین بیا لنديږي او ساقط کیږي وجنايه الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر کرهن اختاش ولو راهن ته نقصان ورسول یا مرتهن د یادی دو مال تا دا بیا هدر د دي توان نشته سمانا راهن صدا دیو سره وظایخ یو کنه صدا غناش ولا وزي بیګه دوړه خړلی وا د مرتهن په کور کې دي توان نشته د سونه نشته ری تاسو وزمونه دوړه بل ورځو خړله دا خو ته بل غلی دا یا دا شاید بل غله متبل ورځي چرګه قاتل کړه لخپای په لګولا چې چک وازي غونډګي کې آی مړ کړلو دی به توان رکای ویلی بدر کې تړای کنه مو خو زیته نه دی لی سیدا دا هدر ده یا وخي وسره غا کړو چې وچی چلو تینا واجره البيت الذي خديغه کور ولا کرایا يحفظ فيه الرهن ساکي د رهن حفاظت کوي دو کنه على المرتهن دا مرتهن لنډي ځکه تو د فار مغاڼه یخیدا واجره الراعي کدیغه وزي غړي او خد پاره چې سپونکای نیولې سپونکای سي راعي چرواها دغه ولا کرایا او تنخواه بچوګلندې على الراهن راهن بلندې
ونفقة الرهن رهن ولکومه خرچا ده على الراهن دا راهن بلنډي ونماؤه د دې که بچي وشي زیاتی پکې راشي للراهن دا د راهن شمرل شي فیکون النماء رهنا مع الاصل کوم بچای وشي دا به اصل سره راهن غاڼي کې کېږدولی شي راهنونه نشي رخصتل فین هلک النماء هلک بغیر شین که بچای مړ شي یا پیسو کې زیاتواله رغړو بډوتري هلاک شي دي تاوان نشته ده وین هلک الاصل که اصل وخوا کنه هلاک شولا جونګه پاتې شولا وبقي النمو افتكه الراهن بحصته راهن په مغوره یې کې به در اخلاص کی تنه افتک افتکاک منه رخلاص ول ويقسم الدين على قيمه الرهن بیا به دا دین تقسیم کړل شي د رهن ولا قیمت باندې سوره قیمت وو یوم القبض د قبضې په وخت کې وعلى قیمت النماء او د نما ولا قیمت باندې یوم الفکاکی د خلاصوالي پورې ځمنه په ما اسواب الاصل سوره دین ورسیدو اصل تکنا سکت من الدین بقدره غوره بدی دین نه ساکت شي وما صاب النماء سوره بینامات ورسیږي ابتکه الراهن به راهن په مغه باندې بیا رخلوس کی